السلام علیکم ملګرو. چاینا یو ځل بیا امریکا ته دمکی ورکړی د خکو لیام دمکی ورکړی د دین مخکې هم د ایران او د اسرائیل چې کم جنگو دغه دوران هم چاینا امریکا ته دمکی ورکړی و. چاینا امریکا ته ویل دي چې د دنیا ورستاسو په مرضی باندې نه چلی، هر ځای کې تاسو د طاقت استعمال مکوئ، هر مسله په طاقت باندې نه حل کیږي بلکې هغه په طاقت باندې نور هم هغه مسله زیاتیږي. چاینا امریکا ته ویل دي چې د ایران په اټمی پروګرام کې تاسو درې حمله وکړي، تاسو د ایران په اټمی پروګرام باندې کې او نو دې سره تاسو دنیا ته نور هم خطرناک مثال قائم کړو. لکه تاسو له یاد شي چې کوم ډونلډ ټرمپ درې بمونه د ایران په اټمی پروګرام باندې ورغورځولي وو، نو دلته ولا چاینا هم ویل چې تاسو په هغې باندې درې حملې وکړي، نو دا خو تاسو دنیا ته نور هم خطرناک مثال قائم کړو. جی چاینا امریکا ته واضح پیغام جاری کړی دی چې موږ ته د اسلامي دنیا आवाज اوریدل پکار دي، غزه کې فورا جنگ بندي کول پکار دي او مسله حل کول پکار دي. چاینا امریکا ته ډیر صفا خبرې کړې دي چې دا مکمل تفصیل در سره په دې ویډیو کې شریکوم. بل ترکی هم افغانستان تسلیمولو والده د حواله سره به ترکی ډیر زر اعلان وکړي. تاسو له پته ده چې روس الریډي د افغانستان حکومت تسلیم کړي دي او اوس راتلونکي ټایم کې ترکی هم ډیر زر د افغانستان حکومت تسلیمولو والده. نو په دې باندې هم تفصیلا خبره کوو. ټول نړم باندې د چاینا په دمکای باندې خبره کوو چې چاینا امریکا له څه دمکی ورکړي د پاغې لیک ډیټیل سره خبره کوو. تاسو له معلومه وي چې کله د ایران او اسرائیل جنگ روانو نو هغه ټایم هم امریکا ته چاینا خبره راز دمکی ورکړی و چې د دنیا برستاسو په مرضی باندې نه چلی. اوس یو ځل بیا چاینا امریکا ته زبردست دمکی ورکړی د امریکا ټارګټ کړی ده. د چین وزارت خارجه ویلي دي چې د ایران جوهري مسله چې کومه ده د هغې حل دا دی چې لومبی د مونږه د غزه مسله حل کو. لکه مونږ له خو د ایران وای جوهري پروګرام ښکاري خو د غزه مسله مونږ له نه ښکاري. مونږ له په کار د چړمبنې مونږ د غزه مسله حل کو چې تر څو دغه مسله نه وي حل نو د ایران د جوهري مسله هم نشي حل کېدی. ځکه تاسو له معلومه ده چې امریکا وای چې ایران د اټم بم نه جوړي، امریکا وای چې ایران د اټم بم نه جوړي. په هغې باندې ډیټیل سره ویلاګ ځال ډیمار جوړ کړی دي. د چین وزارت خارجه دا هم ویلي دي چې دې مسلې دپاره ټولې دنیا ته پکار دی چې عملی اقدامات وکړي، غزه کې د فورا جنګ بندي وشي. او چین وزیر خارجه امریکا ته دا هم ویلي دي چې موږ ته پکار دی چې موږ د اسلامي دنیا आवाज وورو، د هغې فریاد وورو. د طاقت په استعمال دا مسله نه حل کیږي. تاسو خو بار اران ته دمکۍ ورکوئ خو په دې دا مسله نه حل کیږي په دې دمکو باندې. او موږ له پکار چې د اسلامي دنیا आवाज وورو. په اسلامي ملکونو کې چې کم ظلم کیږي چې دا غي مونږه आवाज وورو، دا غي مونږ مشکلات وګورو، دا غي تکلیفونه مونږ وګورو، دا غي فریادونه مونږ وورو. دا چاینا حق الیام امریکای لاره دی. لکه د دې خبرو مطلب دا دی چې څومره هم جنگونه کیږي د امریکا انوالو وي، خامخا امریکا پکې انوالو وي. نو دې کې ولا حق الیام چې کوم دی ایران ولا چاینا ولا خصفا ویل دي چې د اسلامي ملکونو आवाज مونږ لوریدل پکار دی، مونږ له اګنور کول نه دی پکار. نو دا په دې ویډیو کې اپډیټ شو. د ویډیو کتلو زیاته مننه. والسلام.